عجیبه قانون دی د دنیا د خلکو. کم خلک چې په دنیا کې ښه لار خلکو ته ښایي، د الله د رسول دین خلکو ته بیانوي، قرآن مجید بیانوي، احادیث مبارکه بیانوي، خلک نیغې لار ته رابلي، هغه خلک څوک ته کافر وایي، څوک ته بېدینه وایي، څوک ته یو نوم وایي، څوک ته د ډمې زوی وایي، او هغه چا صفت کوي چې کوم خلک قرآن مجید آیات وایي او وروسته چې دروغ شروع کړي، د قرآن مجید آیات وایي لاندې ته ډمې ګډېږي، د قرآن مجید آیات وایي 3 منټه 4 منټه پس پسې ګانه په لوډ سپیکر باندې ولګي، هغه خلکو صفت کوي. او کم خلک چې دروغ د درود شریف نه شروع کوي، د قرآن مجید آیات وایي بیا درود شریف وایي، بیا د الله رب العزت اسماء نمونه یاد کړي او د هغې نه وروسته دروغ شروع کړي، د هغه خلکو صفت کوي. عجیبه قانون دی د دنیا. تاسو دا په خپله باندې واورئ. د دې مولا دا بکواس خو لګورئ لکه دته تاسو مولا وایئ، زما په حساب کله چې د پخې ډمې نه پیدا شي نو هغه ته ډمتوب کول پکار دی. دین اسلام ده، ځکه دین اسلام په طریقه هغه بیان کېږي. د دې ډم دا بکواس واورئ. من ربک من دینک من نبیک اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے سامنے آئے. اللہ پوچھے گا آخری بات جوانی دیدی کہاں لگائی؟ یا اللہ جوانی دیدی پاکستان کے لیے لگائی، پیسہ دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ کچھ اپنے بچوں پہ اور باقی اس طریقے اللہ رب قبر کی وتپوس کیگی کہ من دینکا من نبیکا او من ربکا من ربکا. اول خو پدی کې ځان لګلو د الفاظو چې کوم الفاظ د ویلي د الفاظو چې کوم نه بعض الفاظ ټیک ویلي او بعض غلط ویلي، هغه الفاظو به یو طرف ته کیدو وی د دې سوالاتو لپاره تحریک انصاف ته راغلی ما. نو دې سوالاتو لپاره تحریک انصاف ته راغلی، یو طرف ته شیرین مزاري ولاړه ده، یو طرف ته زد تاجګله ولاړه ده، لاندې د ډول او د سورنا ماحول لګېدلی دی، لاندې پردۍ لوریانې ګډېږي، د هغوی بدنونه چې کوم دی په دې نرو نرو کپړو کې ښکاري، سرتور سر ولاړه ده. د دې دپاره چې کوم دی راغلی ده چې زه دلته چې کوم دی من ربک من دینک او من نبیک د دې چې کوم دی جوابات ورکړم. او انکر منکر بدته چې کوم دی نکر منکر بدته عمران خان ښکاري، عمران خان ورته نکر منکر ښکاري. ښه ملګرو د ده دا خبرې تاسو واورېدې، صحیح شوم. د علي محمد خان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او د دې ملا دا خبرې هم تاسو واورېدې. ملا ورته زه نه وایم، دا یو ټم دی ځکه چې ده ته وایي دی حرامیتوب کوي، دا حرامیتوبونه دی. ګوره که د انصاف خبره شي نو علي محمد خان په خپله باندې دا ویلي وای ما پی ټی آی ځکه جاین کړه چې د قیامت په ورځ باندې په قبر کې زه الله رب العزت له صحیح جوابونه ورکړم. نو په قبر کې د پی ټی آی څوک نه راځي، د پی ټی آی مشر خو نه راځي چې هغه به د ده نه تپوسونه کوي، هلته خو فرشتې راځي او پی ټی آی د ده لپاره ما جاین کړه وایي چې زه صحیح جوابونه ورکړم. صحیح جوابونه سړی هره شي ورکولی چې کله سړی په دنیا کې د نیکو خلکو سره کښېني، نیک اعمال وکړي، دغه رنګې د خلکو عزت کوي، پردی تورسرې نه ګډوي. داسې پارټي په دنیا کې په یو ځای کې هم بله نشته چې هغه بره په سټیج باندې د قرآن مجید تلاوت کېږي او لاندې ډمې ګډېږي. دغه رنګې په کم ریاست کې کم پاکستان چې په لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم آزاد شوی و، هغه پاکستان کې دې څه ونه کړه. یو ځای کې کله ډمه ګډېږي، کله په بل ځای کې د لاهور په شانتې لوی بازار هغه کې تاسو دا وګورئ دا په کوم ځای کې ګډېږي. دې وجې نه هغه خلک چې کوم علماو پسې ګډې وړې وایي، هغه خلک چې کوم علماو توهین کوي، الله رب العزت ته داسې خلکو نه عقل اخیستی او داسې خلک اکثر حرامیني، ځکه چې الله رب العزت خپل علم حرامي نه ورکوي. دا سره نشي کېدی چې یو عالم دی د ډمې زوی، دا سره نشي کېدی چې یو عالم دی دا حرامي. ولې؟ ځکه چې الله رب العزت علم هغه چاله ورکوي چې په چا کې بهادري یوه، ځکه چې الله رب العزت بهادر ذات دی، بهادر انسان له علم خپل ورکوي. دویم حرامي له الله رب العزت علم نه ورکوي.
ځکه حرامي هر څنګه بیم حرامي دی. الله رب العزت نمک حرام انسان لا حرامي انسان له خپل علم نه ورکوي. او بله خبره ده چې علماو سره کېناستل یو داسې زنانو سره کېناستل دي چې هغه ګډۍ دغه رنګې لوپټۍ دي درېکلي هر ځای ته راوباسي دغه رنګې پردو خلکو سره شپې کوي تر دې پورې چې بیا خپل خاوند هم نه پېژني. داسې چې ښځې دا زیاتې په پی ټي آی کې دي، زیاتې په پی ټي آی کې دي.